بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربیتی اساتذہ ورکشاپ برائے ناظر قرآن درس نمبر 5 کی پنځم کې تاسو ټول ته بخیر راغلی او خوش آمدید وایم. امید درب لرم چې تاسو به د ایمان او د صحت په بهترین حالاتو کې. نننی سبق د آغاز کولو نه مخکې پرونی سبق مختصرا خلاصه به اخلو. پرون مونږه څه حوالې سره خبره کړې وه سیشن درس نمبر 4 کې. جزاکم الله خیرا. یو بل سوال دی چې تنوین څه ته وایي؟ تنوین جی محترم تنوین نون ساکن او دو زبر دو زیر دو پیش دی کې دغه نون ساکن وي دیو جن دې ته مونږه تنوین وایي. دا بل یو سوال دی چې غنه څه ته وایي؟ ها د پوزې نه یو اواز د پوزې اواز ته غنه وایي. خیشوم ورته په عربی کې وایي، پښتو کې ورته مونږ د پوزې اخري حصه وایو او دغه اواز ته مونږه ګونګونی اواز وایو. څنګه چې ورته مونږ اردو کې وایو ګونګونانا، یا پښتو کې مزید کې مونږ آسان کو نو دا مچۍ چې کله د اواز کوي بنګ 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 ګونګ ګونګ دقیق اواز در اصل غنه وایل کېږي. او انشاءالله نننی سبق کې مونږه د غنې په حق لوایو چې غنه وایي څه ته، غنه به مونږ کله کوو، د دې دپاره څه قواعد دي، څه ضوابط دي، څه اصول دي، څه وظیفې دي، هغه د هغې پهچان او شناخت به انشاءالله کوو. نو اولنۍ خبره یاد وساتئ، په قرآن کریم کې چرته هم په نون او په میم باندې شد وي. څه شی وي؟ شد وي. دا علامه وي او دا نشان او دا نښه وي صرف په نون او میم باندې. نو هلته به مونږ غنه کوو. اوس غنه وایي څه ته؟ پوزې ته اواز به تللو ته وایي. دې ته خیشوم وایي په عربی کې. د پوزې دې حصې ته څه وایي؟ خیشوم. دې ځای ته اواز راوستل او دلته یې ودرول دې ته وایي غنه. او د دې اوس مثال او اگزامپل به مونږ انشاءالله وګورو. خو اولنۍ قاعده او اولنۍ وظیفه هغه دا ده د غنې چې په نون او په میم باندې په قرآن کریم کې چرته هم شد راشي دغلته به تاسو پوزې ته اواز بوځئ، دغلته به غنه کوئ. صحیح؟ تاسو په دې پکچر کې کتی شئ نون او میم دا دواړه اصل کې چې ادا کېږي هم د دې وینا چې کله مونږ کو اواز مونږ راوباسو نو مونږ د دې خیشوم ته اواز بوځو. دا تیر نشان وګورئ، دا پوزه کې دننه خیشوم دی، په دغه سایډ باندې د اواز دنده راځي. صحیح؟ اوس مثال کے طور پہ قرآن کریم کی مونږ وایو انا، ادې کې دیس د اواز راځي. ما سره وایي انا، دې ځای ګونګونانه اواز راځي. ٹھیک؟ انا انا دیکھیں الف مدوم دے نو دا راکاگو انا كنا جنات فيهن فی کې وګورئ یای مده ده، یای مده سره چې کوم دی نو نون مشدد دی، نو دواړه موږ وینا کوو. یظن نظنکم، دا د نون مشدد مثال په کم حرف باندې چې شد راشي نو هغې ته بیا موږ مشدد وایو. صحیح؟ نو که په نون راغلی نو موږ ورته څه وایو؟ نون مشدد. او که په میم راغلی نو موږ ورته څه وایو؟ میم مشدد. صحیح؟ میم مشدد باندې به هم مونږ پوزې ته اواز بوځو. مثال اما لما مخکې مثال مولانا وایي تاسو مما
بارک الله. دا د غنې اولنۍ قاعده وظیفه دا ده چې په قرآن کریم کې چرته هم په نون او په میم باندې شد راشي نو هلته موږ پوزې ته اواز بوزو او غنه وکړو. دویمه وظیفه دا ده چې په قرآن کریم کې چرته هم یاد وساتئ، دا دویمه وظیفه ځان سره نوټ هم کوي چې په قرآن کریم کې چرته د نون ساکن دې ته موږ څه وایي چې کله په یو حرف باندې دا علامه راشي، د جزم علامه راشي، جزم علامه او د ککب هغه به هر حرف باندې راشي نو هغه ته موږ ساکن وایو. اوس موږ دلته د نون خبره کوو نو په نون باندې دا علامه د جزم راغلی ده نو دې ته موږ وایو نون ساکن یا نون جزم والا یا نون مجزوم. صحیح؟ نو نون ساکن دې ته وایي. نون ساکن او تنوین نه پس دو زبر دو زیر دو پیش دې ته موږ څه وایو؟ تنوین وایو. دې درې وړو ته موږ تنوین وایو. نون ساکن او تنوین نه بعد که دا حروف راشي، دا کوم حروف دي؟ حلقي. کوم حروف؟ د حلق نه یې راوباسي. صحیح. اوس موږ په اشارو باندې وایو. صحیح چې دا حروف حلقي دي. ها اوس موږ په اشارو خبرې کوو نو دا اشاره تاسو معلومه ده چې دا حروف حلقي د پاره ده. نو دا حروف حلقي کم کم دي جوای را سره؟ غین خا. دا حروف قرآن کریم کې د نون ساکن او د تنوین رستو دا شپږ حروف او یو دو حروف نور لام او را دا ټوټل اته حروف شو. سو حروف شو؟ سو شو؟ اته حروف شو. شپږ دا شو، دو سره دا شو. قرآن کریم کې د نون ساکن او تنوین نه بعد د دې اته حروفونو علاوه چې کم حرف هم راځي نو موږ به غنه کوو. صحیح؟ صحیح؟ قرآن کریم کې د نون ساکن او تنوین نه رستو دا شپږ حروف چې حروف حلقي لري او ورسره لا اور را دو حروف دا اته شو. دا اته حروفونه علاوه ګوره یاد ساتئ د دې نه علاوه چې دا پکې نه د دې نه علاوه چې کم حروف راځي. اوس تاسو ما سره لږ مزید دغه کوي چې حروف څونه دي ټوټل आवाज لحاظ سره سو دي په 28 کې ما تاسو څه یاد کړه؟ اته. دا اته ته ماینس کوي شل حروف پاتې شو. نو قرآن کریم کې د نون ساکن او د تنوین نه رستو چې شل حروف راشي، شل حروف کې چې کم یو حرف هم راشي موږ به پوزې ته आवाज بوزو غنه به کوو. څه به کوو؟ مثال کے طور پہ دلته وګورئ دا نون ساکن نه څه شی دی؟ نون ساکن نه رستو دلته ما تا راوړه. اوس تا په دې حروفو کې شته نو څه به کوو؟ غنه به کوو. ما سره ووایئ انت دا یو خبره باید چې په ذهن کې کېدو چې موږ د غنې یو اهم ټاپک نن شروع کړی دی او وایو خو په دې کې موږ د مصطلحاتو استعمال نه کوو. ماشوم ته به قطعا اصطلاحات نه ښایو او دا چونکې اول ورځ موږ دا خبره بار بار کوو. دلته هم غنه کېږي، دې ځکه هم غنه کېږي. اصل کې د تجوید په قواعدو کې دې ته اخفا وایي. صحیح؟ خو د اخفا هم ما حاصل څه دی؟ پوزې ته आवाज بوتلل. صحیح؟ نو هغه هم غنه شوه. اوس په غنه او په اخفا کې معمولی عمیق او باریک نقطه ده او باریک فرق دی. هغه فرق څه شی دی؟ چې په اخفا کې مونږ جبه کلکه نه لګو او په غنه کې کلکه لګي. بس دغه فرق دی. که دا فرق تاسو نه تاسو کوم که ماشوم ته پته ونه لګي یا ماشوم ته دا فرق ته ونه وي او صرف ته ورته وینا کې او ستا په شان هغه وایي نو څه فرق پرېوتلی شي؟ نشي پرېوتلی. زمونږ معنا مخصوص څه شی دی؟ د قرآن صحیح تلفظ. نو صحیح تلفظ ماشوم وکړي نو اصطلاحات د بیا چېرته مدرسه کې زده کړي. صحیح؟ زمونږ ټارګټ خو د سکول ماشوم دی او هغه ماشوم چې هغه په ټوله ورځ کې صرف نیمه ګنټه قرآن له ورکوي. صحیح؟ نو قرآن کریم کې د نون ساکن او تنوین نه رستو چې د دې اتو حروفونو علاوه کم حرف راځي هلته موږ پوزې ته आवाज بوزو. بل مثال وګورئ انزل دا حمزه دی او دا نون دی
نون ساکن دی او د دې نه وروسته زا راغلی څه شی راغلی زا په دې حروفو کې شته چې نشته نو موږ به څه کوو پوزې ته به وایو شاباش ما سره سلایډ ته وګورئ او ټول وینا وکړئ ولولئ انزل عند عنكم عنكم کې نون ساکن نه وروسته څه شی راغلی کاف شته دي اته حروفو کې نشته من ضل من ذكر عن سبيل إن كنتم نون ساكن نرسل شي راغله كاف راغله صحيح جي مخكي مولانا تاسو وايي مخكي بدل کړه من ظهير اوس قانون ساکن او تنوین نورسو د اتواړه حروف راشي بیا وسکو دا وګورئ نه کو سمپل خبر مثال ګورئ انعمت انعم نون ساکن نورسو شراغله عین دي حروف کشته نو نبا انعمت تغه شان دي وانحر نون ساکن نرسو سے راغله حاشته بدی اتو حروف کې اتو حروف کې شته حاشته اشتا نو چې اشتا نو غنبا نکو وانحر او د غنه مقابل څه شه ده صفا وینا غنه کې پوزه کې आवाज پټيږي او د غنه نه بغیر چې موږ ته اظهار وایو اظهار معشوم ته نه وایو اظهار دې دوی چې صفا وینا وکي پوزه کې आवाज پټ نه کې باید او صفا خبره وکي دې چې موږ आवाज نه پټو صفا وایو وانحر او یو سو کوئی چې وانحر صحیح ده بیا غلط ده وانحر اوس تنوین مثال وګورئ حور عین حور کی رابع نسی شه ده تنوین تنوین رسول سره غلی عین شته دلته چې دلته وینو بیا وبکه غنه نکو حور عین اب دې کې دوه اصول یا دوه قواعد داسې دي چې موږ ویلي دي یو پکې یایلین نه نو یایلین خلک عموما وایي حور عین ټیک نه ده عین پرونږي ویلو کنه علیکم ټیک نه ده علیکم یایلین عین دې یو کسره ده ها حور عین دا کسره سره ده یا مد ده یا مد مونږه راکاګو او چې کله زبر عین عین منوي بیا عین څه شي دی هغه عین څه شي دی عین حور عین او بل مثال له نوحا هدینا نوحا تنوین راغی دا غن رستوحار علی ها چونکه حروف حلقی شامل ده نو د دې وجنه موږ دلته غنا نکو صفا اظهار وینا نوحا هدینا دا دوه اصول تاسو یاد کړئ اولنۍ خبره د غنه کې مونږ دا وکړه چې قران کریم کې چرته هم په نون او په میم باندې شد راشي مونږ په پوزه ته आवाज بوزو پوزه کې به आवाज پټو صحیح دویمه خبره مونږ دا وکړه چې په ټول قران کریم کې چرته هم په نون باندې جزم راشي کې د مونږ نون ساکن وایو د نون ساکن او بیا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نرستو حروف حلقي شپږ حروف او لام را ټوټل اتبش د دې اته حروفونه علاوه چې څومره حروف دي هغه 20 دي دغه 20 حروف دغه شل حروف کراشي نو موږ پوزیتا اواز او که چرته د نون ساکن او تنوین نرستو دا اته حروف راغلي وي نو الته موږ قلنا با نکو جزاک الله دویم اصول او دویمه بهترین وظیفه یاد اوساتئ چې په قران کریم کې د نون ساکن یا د تنوین نرستو حرف بارش څه راشي دا درې اصول دي درته لیکم قران کریم کې د نون ساکن یا د تنوین نرستو دو زبر دو زیر دو پیش تنوین وی د دې نرستو حرف بارش څه راشي حرف بارش نو دقلته موږ څه کوو غنه وکاو از اکول ټو غنه صحیح
نون ساکن او تنوین نورستو په قران کریم کې حرف بارش نو دا غلطه موږ پوزي ته आवाज بوزو په اصطلاح کې موږ دې ته اقلاب وایو خو چونکې موږ ماشوم ته اصطلاح خایو نه اخر اقلاب هم ما حاصل څه ده پوزي ته आवाज بوتلل صحیح حرف بل حرف کې بدل شي خو حاصل څه شي پوز ته आवाज بوز تاسو ماشوم ته دا وینا کولای شئ چې په قران کریم کې چرته هم وړ کې غوند کې میم لیکلې وي نو د قوړو کې میم د وینا د لوستلو د پاره لیکل دا به مونږ وایو دا مونږه وایو مثال وګورئ مم بخیلا میم ساکن نون ساکن راغله د نون ساکن لپاس وړو کې غوند کې څه لیکل میم کوچنی او دا غیر رسو څه راغله با دا اصول له چې موږ د نون ساکن په دې میم بدلو سبقو نون منوایو بلکې میم بوایو سبوایو خو حاصل ویسي پوست आवाज دغه د موږ غنه وای چې به دې کې غنه کېږي ما سره ټول ولولای من بخیل عن بعض ومن بلغ جی مخکې وای مولانا تاسو ما شاء الله دا دویم درېمه وظیفه وا چې مونږه زده کړو څلورمه وظیفه دا چې په قران کریم کې چرته هم د نون ساکن او تنوین نه وستو قران کریم کې د نون ساکن یا د تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نه وستو یا میم نون واو دې ته مونږ یمنو وایو څه ورته وایو یمنو دا یا میم نون واو حروف راشین او التب مونږ هم غنه کوو خودی کی معمولی یو خبر اضافي یاد وساتئ چې غنه بدلته هم کیږي خو دلته مونږه دا دو کلمو خبره کوو دا دوه کلمې به یو بل کې یو ځای کوو سبقو دې ته مونږ په اصطلاح کې ادغام وایو خو چونکې مونږ ماشوم ته ادغام ادخال الشی فی الشی دا نه خایو نو مونږ ماشوم ته دا وایو چې دې کې دا دوه کلمې یو بل کې یو ځای کیږي او غنه به هم کیږي سبق کیږي د دې نه مخکې چې مونږه درې قواعد وي او دا څلورمه وظیفه او څلورمه قاعده ده نو ما سره لګول ولای لمن یشاء پدې کې تاسو ګوري نون ساکن ده صحیح دا نون ساکن پدې یا کې به موږ داخل کو دې سره به میلاو کو سبو کو سره میلاو چې میلاو شي نو پدې کې پوز د आवाज ملاړ شي پوز د आवाज بوزو او دوه حروف یو بلکې میلاو شي دا صرف دې سلور حروف کې یا میم نون واو دا به یو بل کې داخلي لمن یش اسوي وسړو چې لمن یشا صرف داخله غنه نه کې دا غلط صحیح لمن یشاء من نعمت اب دې ګورې نون په نون کې مونږ ملاو کو او پوجتا आवाज دا څنګه نون په میم کې د میم حرف هم راغلی دی نو دا ملاو شي نون په میم سره او پوجتا आवाज وځو میم ما ان جی مخکې ولولې مولانا جزاكم الله خيرا اخرنۍ خبره اخرنۍ وظیفه د غنې مونږه زده کوو چې قران کریم کې چرته هم میم ساکن راغلي اوس پورې مونږ د نون خبره کوله سمو کوله دا سلور خبرې مونږ د نون حواله سره وکړي د نون ساکن او تنوین حواله سره وکړي اوس د میم ساکن خبره کوو د څه خبره کوو میم باندې چې کله جزم راشي نو هغه د میم ساکن وای نو قران کریم کې د میم ساکن نه روستو کبل کلمه کې با راغلی وي یا میم راغلی وي نو الته مونږ څه کوو غنه کوو الته مونږ پوزیټ आवाज بوزو صحیح او سمپل او آسان او ساده خبره ده صحیح قران کریم کې چرته هم په میم باندې جزم راغلی وي او دا غي نه رستو که با راشي یا میم راشي نو الته مونږ پوزیټ आवाज بوزو صحیح د دین علاوه که هر سر راځي هغه تر زمو سکار مطلب ولته غنه نه کیږي بس کوم غنه کیږي مو هغه خایو ګوره کم کم ځکه چې پوز د आवाज بوتل لازمی دي یا ضروری دي هغه مون خایو
چې کم نه دي ضروري هغه اټومیټیکلی تاسو ته خودکار طریقې سره پته ولګي چې دې کې به بوزو چې دین علاوه کم دی هغه کې به پوز د आवाज نه بوزو نه بنه کوم صحیح ما سره وای لهم ما میم ساکن نه رسو شراغله میم راغله نو پوز د وسکو आवाज دویم دی علیکم من ام بعید اب ام دی میم ساکن نه رسو با راغله بدل ته موجود ده د دې وجه نه موږ پوزي ته आवाज بوزو کلبهم باسط يعظكم به بعضهم ببعض دا دو قواعد مونږ زده کوو په یو اصول کې په یو وظیفه کې الان کې دته تاسو په کتاب په اصطلاح کې د تجوید په کتابونو کې یو ته اخفا وي بل ته اقلاب وي صحیح د میم ساکن دوه قاعدې دي کنه نو دا دوه الته موږ دوه یو ځای وایو او بغیر د اصطلاحات دوه مقصد سره اوس د आवाज بوتل دوه مقصد او حاصل صد موږ ما حاصل وایو هغه حاصل د دوه غنه د موږ غنه ما شون ته خایو پوس د आवाज بوتل صحیح مخکره سره ولولای تکرار وکړئ ټول فمنهم من يأتكم مثل فاحكم بينهم جي مخکې تاسو ولولئ مولانا أطعمهم من جوع نون ساکن او تنوین نرستو که د دې با او د میم نه علاوه سه حرف راشي نو البته مونږه غنبا نکو پوز کی आवाज نه پټو پوز ته आवाज نه بوزو ما سره مثال وای ام حسبتم میم ساکن نرستو سره غلی ح بدی کشتا نو مونږ وسکو مونږ غنه نکو هم فيها میم ساکن نرستو فارا غری فاد نه میم دیو نه بالا دیو جن موږ وګي ونه نه کو هم لکم موږ ځینې وخت کې دا عوامو کوم دا ډیر غلطی کی او زموږ ځینې خواص مو الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم تر كيف نه دی الحمد ها لله الم ترى الم میم ساکن نرستو تارا غلی تاشدل دا دا قاعده نه ده نو لهذا موږ به غنه نکو الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل صحيح دا نننۍ زمونږه خورونه او نننۍ درس چې پاغي کې مونږه د غنې په باره کې متعلق بنیادی وظیفه وویل چې قران کریم کې چرته هم په نون او په میم باندې شد راغلی وین ولته مونږه پوزه کې आवाज پټو پوز د आवाज بوزو او پوزه کې आवाज پټول ہوتا پوزه ته आवाज بوتل ہوتا او د پوزي غنغني आवाज ته مونږه غنه وایو دویمه وظیفه او قاعده مونږ دا زده کړه چې قران کریم کې چرته هم د نون ساکن او تنوین نورستو اته حروف حلقی او لام را د دین علاوه کم یو حرف راځي نو مونږ بالته پوزه ته आवाज بوجو مثال یو او تا دغه تار غلی تا نه حروف حلقی او نه لام را ده صحیح دریمه وظیفه مونږ دا زده کړه چې قران کریم کې چرته هم نون ساکن او تنوین نورستو بارش الته وړو کې غوند کې یو میم لیکل شوی وي نو هغه میم به مون هغه نون به میم باندې بدلو او پوزه ته به आवाज بوزو مثال هو مثال سو میم با ٹھیک ہے او دریمه وظیفه مونږ دا زده کړه سلورمه چې قران کریم کې د نون ساکن او تنوین نورستو یا میم نون واو دا سلور حروف راشین او التبه مونږه هغه دوه کلمې یو بل کې ملاوهو او ملاوهلو سره سره به مونږ پوزه د आवाज بوزو مثال هو میوال من یقول دا ټول اساس دی غنا په داسل کې راځي کنه ها
كإدغامي كإخفاوي دا ټول غنه دي ټول ما حاصل غنه ده صحیح مشترك بالغنى پنځمه خبره مونږ دا زده کړه چې قران کریم کې میم ساکن میم باندې جزم وی هغه د میم ساکن وایو د میم ساکن نه وروسته کبل میم راغلی وي یا کبا راغلی وي نو هلته موږ پوز د आवाज بوزو غنه وکړو مثال یو ام بعید یا لهم ما نو نن پورا سبق حواله سره تاسو څه قسم سوالی اشکال وي پس خبره پوښښ وی نه نو تاسو سوال کولای شئ